او د کوم ځای؟ افغانستان. افغانستان کې د کوم ځای؟ کونړ. افغانستان کې د ملګرو د کونړ دی او تهران کې کور د څه وخت ځای بیا؟ 10 بجې د شپې 10 بجې د شپې 10 بجې دا بیا کور ته ځي چې دا خلاص شي بیا کور ته ځي. او څنګه به چې نن دا په وخت خلاص شي او په وخت باندې کور ته لاړ شي خوشحاله به شي که نه؟ خوشحالېږي. دا ټول به درنه زه واخلم. صحیح ده. دا ټول د څو روپو دي؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده انشاءالله چې ټول ملګري به روغ جوړ او خوشحاله. ملګرو دا تاسو ګورئ د شپې تقریبا دا وخت دي 6 بجې دي او د ژمي شپه ده. تاسو معلومه ده په دې وخت کې مې دغه یو ګلالی ماشوم وکتلو چې تاسو ښکاري. نوم دې څه دی؟ منصور. تیزې خبرې وکړه. منصور نوم یې دی او دا منصور جان چې دی که نه نو دا شیونه خرڅوي. دا ډوډۍ ده، خوږه ډوډۍ ده، دا خرڅوي. دې ته څه نوم اخلي؟ کیک. دې ته دوی کیک اخلي، نوم یې کیک ورته اخلي. نو داسې ده چې یخ هم ډېر زیات دی او دغه ماشوم دی ډېر په بد حالت باندې دی. ما په دې لاره باندې وکتلو. منصوره پلار دې څه کار کوي؟ حلوا خرڅوي. څه خرڅوي؟ حلوا خرڅوي. پلار یې مزدورکار دی، حلوا خرڅوي. او خپله سبق وایې که نه؟ څه سبق وایې؟ مدرسې کومه سپاره کې؟ الحمدو کې. او سکول خو نه وایې؟ او د کوم ځای؟ افغانستان. افغانستان کې د کوم ځای؟ کونړ. افغانستان کې د ملګرو د کونړ دی او تیاره ته زه به درته ډېر ښکاره وم. نو خو زما مقصود دا دی چې زه د ماشوم درته ښکاره کړم. دا ګورئ تاسو د افغانستان د کونړ سره تعلق ساتي او په دغه وخت کې که تاسو دا وګورئ که نه نو په دې یخ او په دې ماښام کې کور ته څه وخت ځئ بیا؟ 10 بجې د شپې 10 بجې. دومره ناوخته ولې ځي؟ دلته د شپې 10 بجې دا بیا کور ته ځي چې دا خلاص شي بیا کور ته ځي. او څنګه به چې نن دا په وخت خلاص شي او په وخت باندې کور ته لاړ شي خوشحاله به شي که نه؟ خوشحالېږي. دا ټول به درنه زه واخلم. صحیح ده. دا ټول د څو روپو دي؟ 340 روپو. دا ټول به ما ته راکړي او ته په وخت باندې خپل کور ته لاړ شي. خوښه دی دا؟ صحیح ده که نه انشاءالله؟ او سکول ته ځې که نه ځې؟ سکول نه وایې؟ سهار کې څه کوې بیا؟ خشاک راټولې. ملګرو د ویډیو مقصد مې دا دی که نه ډېر مقصدونه پکې دي خو یو مقصد مې دا دی چې چېرته هم دغسې ماشومان وګورئ. تاسو په غټو غټو سټورونو کې سودا کوئ د غټو غټو دوکانونو نه. نو کوشش کوئ د دغسې ماشومانو نه د دغسې خلکو نه سودا کوئ چې د دې ستاسو په دې لږه سودا باندې د دې د کور ډېر کار کېږي او دغه ماشوم د 10 بجو په ځای باندې به 6 بجې کور ته لاړ شي. په وخت باندې به خپل کور ته ورسېږي. او دویمه خبره ده چې الله دې وکړي زما مقصد دا دی چې د دې ماشوم دپاره څه داسې زمینه برابره شي چې دا ماشوم په دې عمر کې دا سوداګانې خرڅې نه کړي او خپل سکول او خپل مکتب او خپل سبق ووایي. الله دې وکړي. نو ملګرو دغه ویډیو مې په دغه بنیاد باندې در سره ریکارډ کړه، در سره شیر کړئ او اوس به زه د منصور نه دغه ټول خوراک اخلم انشاءالله او دا په وخت باندې خپل کور ته زه لېږم. منصوره جیب کې سره روپۍ شته ماتې؟ 100 روپۍ در سره جیب کې په همدې ساعت راووتې؟ لا دې څه خرڅ کړي هم نه دي. په دې بلیډ باندې کټ کې توخې دا بلیډ. سوداګانې هر څوک کوي خو د دغسې خلکو نه سودا په کار دی. دی وایي زه 10 بجې کور ته ځم. نو ملخه نه ده چې نن په 6 بجې کور ته لاړ شي. لوی شي جزاک الله. دا درنه ما واخیستل او دا د 100 روپو 340 او ما 1500 درکړې. نو بس جارک به کور ته ځان ورسې انشاءالله. او کور هم چېرته دی؟ نه ځای درته معلوم دی خاص څه نوم دی؟ چې ما ته یې ځای ښودلی و پلار نمبر درته یاد دی؟ تا ته څه یاد دی؟ جمیل چوک کې هم کور دی؟ ښه ځه داسې کار وکړه زه کور ته لاړ شه. زه که الله کړی انشاءالله بیا به ملاقات کوو. ښه زه لاړ شه زه کور ته شابس. لاس نه میلاوې زه شابس زه لاړ شه کور ته. په کوم ګاډي کې به ځې که نه پیدل ځې؟ ښه زه لاړ شه شابس درته.